اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. خپلو ټولو درنو کتونکو اورېدونکو ته زړه د کوم د سلام یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو د څو ورځو نه په سوشل میډیا باندې سړی وینم شاید وخت به سړي د ډېر د خفګان ولا واجې جوړه شي. ملګرو هر یو هغه شی چې هغه ایمو علاقې ته ایمو خلکو ته انسانیت ته خیر رسوي په سوشل میډیا باندې هغه ته اکثر عمره ریسپانس نه میلویږي بجای د اخڅو هر یو هغه شی یو هر یو جمله یو هر یو هغه الفاظ یو هر یو هغه اکشن چې هغه د بل مسلمان سپکه کیږي سره د بل مسلمانو سره زړه خفه کیږي بل انسان ته ورسره دوک رسیږي بل انسان ته ورسره سپکه رسیږي هغه شی به په سوشل میډیا باندې مو ډېر بل چړ کړ په مختلفو اندازونو سره هغه مو شیر کوو مختلف اندازونو سره هغه پروموټ کوو مختلف طریقې سره هغه باندې مو کامنټ کوو هغه شی بیا داسې چې هغه ټرینډ ونه جوړ شي نو که یو کس غلطي وکړي هغه غلطي د هغه خپله دی هغه غلطي باید څه مو داسې نه کړو چې هغه غلطي نه مو ماته یوه مساله جوړه کړو یو ایشي جوړه کړو نو خپل علاقې خپلو ځوانانو ته که یو کس چا دپاره سپکه خبره کوي یو کس چا دپاره سپک الفاظ استعمالوي یو کس د چا سپکوالی کوي دا سپکوالی د هغه کس په خپله دی دا غلط کار د هغه کس خپل وي او که یو کس چیرې ښه لهجه لري ښه الفاظ لري ښه جمله لري هغه بیا د ټولو مشترکه وي په دې چې هغه نه ټولو کې دپاره کې خیر وي یو کس که چېرته یوه سپکه خبره وکړي موږ ته نه دی پکار چې هغه کې موږ به بیا هغه پسې سپکې شروع کړو بیا هغه پسې د هغه خاندان پسې یا د هغه قوم پسې یا د هغه علاقې پسې او کوم کس خبره کړې وي د چا په باره کې هغه هم ښه نه دی کړي چې هغه باید پوه شي په خلکو مجموعې کې داسې خبرې کوي خلکو مجموعې کې هر رقم خلک نو شي واوه خلک یا نو شي چیر والا خلک هم نو شي چاک والا خلک هم نو شي هغو خلکو ته خیدي خبرې اندازه نه لګي چې د څه شوي دي او یو څه روان دي په هر یو علاقې کې امن راوستل خوشحالي راوستل ورورولي راوستل دې کې ډېر زیات ټایم لګي او په هر یو علاقې کې بیا نفرت راوستل نفرت پلو کول دې دپاره ډېر سکندونو د منټونو ضرورت وي به حیثیت تعلیم یافته خلک په حیثیت بشعوره خلک که یې نومشی مو تاسو وکړي په کور هغه مو تاسو نیګلیکټ کوو نظر انداز کوو کله چې هغه شی ته نظر انداز کړي هغه ته بیا څه کومه ویډیو د هغه میلاویږي نو څو شي ته ویډیو میلاو نه شي هغه بیا په علاقې کې او په سوشل میډیا کې هغه خور کېدلی نه شي خپلو ټولو ځوانانو ته دا تاسو د یو نیم شي حساب مه جوړېږو زموږ خپله اراده وه چې زه په د نیکسټ روانې جمعې باندې به ځان دلته سوم زه په اندخ قوم کې به پاڅېږو په اندخ قوم کې به ځان دا خبرې کوم چې هر یو هغه جمله یو هر یو هغه الفاظ چې بل قوم ته ونه تکلیف رسېږي بل چا ته ونه تکلیف هغه دې ما مشر کوي ما دې ځوان کوي ما دې بل کوي ما دې بل کوي په دې د بل قوم بېزتي دا د سړي خپل قوم بېزتي وي د بل سپکه دا د سړي خپله سپکه وي باید خپلو ځوانانو ته دا په کار دا دی چې موږ ځینې شیانو ته هوا ورنه کړو او کوم شیان چې علاقې ته یا د علاقې خلکو ته خیر نه رسېږي په کار نه دی چې هغه باندې موږ یو کامنټ یې وکړو یا هغه باندې مختلف زاویې کړو هغه مو شیر کړو یا هغه کس پسې مو بیخي سپکې وي نو دغه شی نیګلیټ کول پکار دي چې کله دا شی موږ اوس نیګلیټ کوو دې شي ته به بیا ویډیو نه میلوي نو خپلو ټولو او خلکو ته چې هغو دغو خبرې سره چا زړه خفه شي هغو ته موږ هم معافي ورغواړو چې دا دې ښه نه دي کړي چې هم څه ماته سپکې خبرې کړي خو د نورو خلکو ته هم چې که یو سړی په خپله سپکه وکړي په کار دا دی چې نور د هغه لهجې کې ځان برابر نه کړي هغه سره ځان برابر نه کړي د هغه سپکې سره خپله مطلب دا د سپک اندازو کې ونه ښیي په دې هغه یو شاعر ویلی دی بېکوره شي چې څوک په بېدرکو پسې ګرځي درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي ډېره مننه خوشحاله باد بریالي اوسئ